بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سامعین حضرات، نن زه د حضرت علی کرم الله وجهه د هغه یو لوګ وندې یو مختصر وندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذهن کې د حضرت علی کرم الله وجهه د هغه کم هغه مقام په نهم د هغې باندې هجرۍ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه په قیادت کې او د هغه په امارت کې د سلو کسانو یو قافله هغه حج دپاره هغه ولیږله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نن سبا ورته ابیار علی وایي او په کتابونو کې ذوالحلیفه هغه نوم دی، دا میقات دی د مدینې طرف نه. نو کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه احرام وتړه او هغه روان شو، نو بیرته یو اوښه هغه یې وکته. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه اوښه وپېژنده چې دا خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اوښه معلومیږي او په دې باندې څوک دی چې هغه په څه پیغام هغه راړه. نو قافلې ته یې ودرېږه، قافله ودرېدله. کله چې اوښه هغه نږدې شوه او سور هغه په حضرت علی کرم الله وجهه، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې امیر او مامور، ته امیر او که ته مامور. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وویل چې زه مامور یم. نو بیا ته په څه پیغام او په څه پروګرام باندې رالی؟ نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم پیغام ورته حواله کړی و، نو هغه یې ورته وښود چې ما ته دا پیغام هغه یې راکړ دی چې په حرم کې او دغه شان په مینا کې او په عرفات کې او په مزدلفه کې او په ټولو ځایونو کې په مسجد حرام کې هغې کې به ځای په ځای به دا اعلانونه وکړئ چې آینده کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به حج له هغه راځي چې یو مشرک هم حج هغې له رانیسي. او دویمه خبره هغه به دا وکړي چې د نن نه وروستو بربند طواف دا به د بیت الله شریف هغه نه کېږي. او دریم دا خبره هغه یې ورته حواله کړه چې کوم خلق چې هغو سره معاهدې هغه شوي دي او د هغو معاهدو کې لږې میاشتې پاتې دي او هغو څو نقض عهد هغه نه دی کړی، نو دود خپله هغه موده هغه پوره کړي او د هغې نه وروستو بیا یا به اسلام راړي دغه خلق او یا به جنګ هغې ته تیاریږي، نوې معاهده هغه به نه کېږي. او بله خبره هغه یې ورته دا هغه حواله کړه چې کومو خلقو چې نقض عهد کړی دی نو هغو سره بیا تجدید هغه به نه کېږي، او کوم خلق چې هغو سره معاهده هغه مطلقه شوې ده نو هغه خلقو ته 4 میاشتې هغه اجازه ده چې د 4 میاشتو کې دو یا اسلام کې داخل شي او یا د 4 میاشتو نه وروستو جنګ هغې ته تیار شي. او بیا دا خبره هغه ورته حواله وه چې دا اعلان وکړه چې آینده مشرکینو هغو سره به څه قسم معاهدې او صلح او معاهدې هغه به نه کېږي. نو دا خبرې دا ورته وښولې چې ما ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه چې د سوره برات د هغې په اول کې هغه کوم معاهدو د هغې ذکر دی، نو دا خبرې دا ورته وښولې چې ما ته دا خبرې هغه حواله دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه حرم شریف ته لاړ، نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه یو تن، نو د هغې وجې نه حضرت ابوبکر ورسره نور کسان هغه مقرر کړه، یو پوره جماعت او یو پوره ټولګی هغه جوړ کړ
چې په هغې کې حضرت ابوهريره رضی الله تعالی عنه هغه هم نو په مطاف کې دغه شان د مکې په کوڅو کې او په مینا کې په عرفات کې په مزدلفه کې او په مسجد حرام ځای په ځای باندې دا اعلانونه دا وشول. کله چې هغه حج هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکمل کړ او واپس هغه مدینه منورې ته راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال وکړ، وی یا رسول الله دا خبرې چې تا کوم حضرت علی کرم الله وجهه ته حواله کړې نو دا خبرې خو هم کولی شوې، نو د الله د طرف نه دا یو خبره هغه چېرته وه چې زما څه کمې یا داسې څه خبره هغه چېرته محسوس ده چې دا خبرې په ما باندې هغه یې ونه کړې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې دا بین الاقوامي معاهدې وي او بین الاقوامي معاهدې د هغې پاسداري د هغې اعلانات یا یو ذمهوار په خپله کوي یا د خاندان او د کور په یو اهم سړي هغه سره کوي، نو ستا حیثیت او ستا خو ډېر لوی په امت کې هغه حیثیت دی، زما په زړه کې هغه ستا ډېر لوی قدر او قیمت دی، لیکن د بین الاقوامي قوانینو د هغې په وجه باندې ما حضرت علی کرم الله وجهه ته چې زما د خاندان او زما د کور هغه یو سړی دی، نو په دې وجه ما هغه باندې دا اعلانات هغه وکړل. ناظرین د دې نه تاسو هغه اندازه ولګوئ چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې ما سره چې چا څه احسانات هغه کړي دي په دنیا کې ما د هغې بدل ورکړی دی. یو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه بدل هغه ما نه دی پوره شوی او هغه بدل به الله تعالی دله هغه په آخرت هغې کې ورکوي. بیا په مشکات شریف کې حدیث دی، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې یو شپه زه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای ناستو، اسمان طرف ته هغه ما وکتل، اسمان ډېر واضح او ستوري هغه ډېر زیات هغه واضح او پړقېدل. وی ما تپوس وکړو چې یا رسول الله په دې انسانانو کې په دې کې به داسې څوک هغه به ومئ چې د دې ستورو ته د هغه نیکۍ، وی زما خیال هغه چې دی نو دا چې نبی علیه السلام به ووایي چې او که نه دا حضرت ابوبکر صدیق دی، وی نبی علیه السلام ووایي چې او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغه نیکۍ هغه دغه شان دی لکه څنګه چې د اسمان ستوري ته هغه ښکاري. وی ما ووایي چې د ابوبکر هغه هجرت، د هغه محنت، د هغه جهاد، د هغه تګ و دوړ هغه څه شو؟ وی نبی علیه السلام هغه وفرمیل چې هغه خو د دې نه زیات دي، دا د اسمان ستوري چې تا ته هغه کوم ښکاري نو د هغه نیکۍ د دې نه هغه هم زیات دي، لیکن د حضرت علی کرم الله وجهه د هغه کوم حیثیت چې د نبی علیه السلام په کور کې او د نبی علیه السلام په زړه کې او د نبی علیه السلام په ذهن کې، نو د دې نه د ناظرین دا اندازه ولګئ چې د حضرت علی کرم الله وجهه نور ټول مناقب چې کوم صحاح سته لیکلي، امام نسائی لیکلي، امام بخاری لیکلي، امام ترمذي، ټول کوم کتابونه چې هغو مناقب هغه چې دی نو لیکي، نو د حضرت علی کرم الله وجهه هر د حدیثو کتاب د هغه د مناقبو نه ډک دی، لیکن هغه نه علاوه د دې یو خبرې د دې نه د ناظرین هغه قیاس هغه وکړي چې د حضرت علی کرم الله وجهه د هغه کم مقام دی. نو لہذا دې وخت سره حضرت علی کرم الله وجهه او په دې وخت سره د امام حسن د امام حسین رضی الله تعالی عنهم دغه په دې طریقې سره هغه ذکر مذاکره چې په هغې کې د بل یو صحابي دغه تنقیس هغه ونشي، په بل صحابي باندې اعتراض هغه ونشي، لیکن د دو شان هغه بیانول دا د مسلمانانو فریضه ده او په دې سره د مسلمانانو هغو کې کوم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت یا اهل بیت سره محبت دا د هغې علامه ده. د خلفای راشدین د څلور خلفا چې دي د دې علماء کرامو تجزیه کړل چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه په خلافت کې څه کارنامه ادا کړل، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې څه کارنامه ادا کړل،
حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې څه کارنامه ادا کړل او حضرت علی کرم الله وجهه په خپل خلافت کې څه کارنامه هغه ادا کړل. نو علما کرام هغه د دې تجزیه هغه کړل چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه کار هغه په امت کې هغه کړل چې کوم د پیغمبرانو کارو امت هغه د انتشار او امت هغه کې افتراق هغه پیدا شو، هغه ټول امت او ټول مسلمانان هغه بیرته په یو پیج باندې او په یو کلمه باندې او په یو دین باندې هغه متفق کړ، لکه څنګه چې نبی علیہ السلام د دنیا نه ته او دا په یوې کلمه باندې متفقو، خو بیا شیطان پکې افتراق او انتشار جوړ کړ. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیرته هغه امت هغه په یو پیج هغه باندې دغه یو ځای کړ. په دې یو کال کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم جنگونه کړي دي په هغه کې روایتو کې راځي چې 70,000 خلک هغه مړه دي. په هغه 70,000 کې هغه کې 6,000 هغه مسلمانان شهیدان شوي دي او باقی هغه کفار هغه واصل الی جهنم هغه کړي دي. نو په دې سره امت دغه هغه اجتماعیت هغه حاصل شوی دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې فتوحات چې دنو شوي دي، دا سپر طاقتونه او کم زیاته دا اسلام هغه په دې دوه خلفای راشدینو په دور کې هغه رسیدل دي. د حضرت علی کرم الله وجهه په دور کې تمسک بالکتاب و سنت، قرآن او سنت په غیمه د تمسک، اگر چې فتوحات کم شوي دي لیکن تمسک بالکتاب و سنت دغه امتیازي شانو. زمونږه د فقه حنفي د هغې مدار او هغې کې زیاته حصه هغه د حضرت علی کرم الله وجهه د فیصلو ده او د حضرت عبدالله بن مسعود دغه د فیصلو او د روایتونو ده او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هغه د اغذیو او د هغه د قضایا او د فیصلو ده. نو حضرت علی کرم الله وجهه امت هغه په کتاب او په سنت هغه باندې هغه قائم کړل اگر چې فتوحات کم شوي دي. لہذا د حضرت علی کرم الله وجهه د اهل بیتو د دو نن سبا هغه ذکر د دې وجنه پکار دی چې سن خلق د دې نه رستو کېږي چې وای دا خو شیعاګان دا کار کوي او شیعاګان د اهل بیتو د هغو صفت کوي، یا د حضرت علی یا د امام حسن امام حسین رضوان الله علیهم اجمعین د دې ذکر مذاکره کوي. نو دا خو ډیره خبره ده چې شیعه هغه د مذاکره کوي نو هغه به چېرته په غلطه طریقه سره کوي. نو که زمون اهل سنت والجماعت د دو شان په ښه طریقې سره هغه بیانوي نو دا دې سره به د اهل بیت او د نبی علیہ السلام د محبت د هغه اظهار هغه به هم کېږي او په دې سره خلق هغه به د شیعو بیانونه هغه ته چې دین غوږ هغه بنیږدي او صحیح کوم بیانونه او تاریخي واقعیت چې دي د اهل بیت متعلق او خاص کر د امام حسین د امام حسن او د حضرت علی کرم الله وجهه متعلق د خلقو ذهن هغه کې به صحیح تاریخي واقعیات راځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.